بسم الله الرحمن الرحیم. د یو نوي ویلاګ سره زه یم سید کبري شاه. ګرانو کتونکو، خبر به کوو د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې کومې کشالۍ روانې دي، په هغې باندې به خبرې اترې کوو. مونږ وکتل چې د ډېرې څه مودې راسې اول بارډر بند و، بیا ورپسې چې کوم دغه جنګ چې کوم روان و په بارډر باندې، د دې له وجې غیر قانوني افغانیان چې کوم دی نو هغه نور هم متاثره شو. که تاسو وګورئ نو پرونه راسې نه باقاعده یو ځل بیا په جوماتونو کې اعلانات کیږي او ورته ویل کیږي دا چې تاسو سره اخرنی 3 ورځې ټایم دی، تاسو وځئ او لاړ شئ. که موږ د نوښار خبره وکړو نو په نوښار کې هم ځي په دې چې کوم دی پولیس والا ګرځي، چاپې لګوي او که په لاره یې ویني نو هم ګرفتاروي، او که چېرته کورونو کې نو هغه ځای نه هم ګرفتاروي. موږ سهار هم وکتل چې څه د پاسه په سوونو خلک چې کم دی نو هغه ګرفتار کړي دي او هغه به خپل ملک ته ډیپورټ کوي. مونږ ګورو چې دغه غیر قانوني افغانیان په بعضې علاقو کې پراته دي او بیا ورله په کورونه هم میلاو شوي دي په رنټونو باندې. خو د پولیس تر مخه یو خبره دا هم ده، که کوم سړی هم دي له کورونه په کرایه ورکړي یا زینې ورکړي نو د هغه خلکو خلاف به هم سخت نه سخت قانوني کاروایی کیږي. که مونږ خبره وکړو د دغه ځای د اوسیدونکو د غیر قانوني نو تقریبا 40-50 کالو راسې دغلته کې وخت تیر کو. بیا اوس د دغه جنګ نه باوجود هم چې کوم د پښتنو رویه ده ورسره د پاکستانیانو نو هغه ډېره نرمه ده. که مونږ د بازارونو خبره وکړو نو اوس هم هغه بازارونو کې غیر قانوني افغانیان لګیا دي، خپل روزګار کوي، خو بیا هم د پولیس لخوا ورته ویل کېږي چې تاسو سره اخرنی 3 ورځې تاسو لاړ شئ. دغه خبرې کولو مقصد دغه دی، که مونږ سوشل میډیا راوچته کړو، د سوشل میډیا خبرې راوچتې کړو نو په هغې کې مونږ وکتل چې دغه جنګ نه بعد د افغانستان نه څه ویډیوګانې داسې مخې ته راځي چې په هغې کې افغانیان دغه خبرې او دغه کوي لګي چې که چیرې موږ ته پاکستاني په ګوتو راغلو نو موږ به ورسره داسې وکړو، موږ به ورسره هغسې وکړو. پکار دغه ده، دغه خلکو ته دغه یو پیغام کومه، میسج ورکومه چې تاسو له پکار دی چې تاسو دومره ځان ته نر وایي، بهادر وایي، نو تاسو دغه چې کوم ستاسو وروڼه دي غیر قانوني افغانیان، زموږ هم وروڼه دي، موږ هم ورته وروڼه وایو. دغه غیر قانوني افغانیان تاسو اول خپل ملک ته بوځئ، دوی له زینه ورکوي، دوی له کورونه ورکوي، دوی له میلمستیاو کوي، نو د هغې نه بعد چې کوم دی بیا دغه شي نو سوچ کوئ. پکار دغه ده چې مونږ دغه جنګ وکړو چې کوم زمونږ خلک دي په پاکستان کې میشته دي، پراته دي د 13-40-50 کالو راسې، نو افغانیانو له دغه جنګ پکار دی چې دغه خپل خلک روغ غواړي، په میلمستیا روغ غواړي، عزت ورله ورکړي، زینه ورله ورکړي. دلته کې داسې کسان هم شته دی چې هغې ته په افغانستان کې خپل ځای نه دی معلوم، خپل کلی نه دی معلوم، خپل کور نه دی معلوم. بیا پکې دغسې خبرې هم مخې ته راځي چې په افغانستان کې څه دي. اوس د دې جنګ نه باوجود هم غیر قانوني افغانیان چې کوم دی نو هغه خپل ملک ته واپس تلو ته تیار نه دي. دغه غیر قانوني افغانیان خپل ملک ته تلو ته تیار ولې نه دي، دا څه وجوهات دي؟ هغه ټول وجوهات چې کوم دی نو زموږ د کتونکو مخې ته پراته دي. موږ بار بار په ویلا کې هم دا خبره کوو، په ویډیو ریپورټ کې هم دا خبره کوو، په دې کې بیا ځینې کسان زموږ په ویډیو باندې کمنټس هم کوي چې یاره تاسو څه وایي، په افغانستان کې دا نشته هر څه موجود دي. نو زه هغه خلکو ته دغه یو خبره کوم چې ته خو بېشکه په افغانستان کې ژوند نه کې، یې به افغانې، خو ته به چېرته یورپ کنټري کې پروت یې، ته د هغه ځای نه راشه په افغانستان کې ژوند وکړه چې تا ته پته ولګي چې په افغانستان کې څه روان دي، د افغانستان په سیمه څه روان دي. بیا چې کوم غیر قانوني افغانیان دي د هغوی په ژوند کې څه مشکلات دي. مونږ وکتل چې دغه 4-5 میاشتې شو چې دغه بارډر بند دی، دغه بارډر له وجې چې کوم مشکلات دي هغه تجارتي خلکو ته میلاو شوي دي. بیا چې کوم عام ولس دی چې کوم د تجارت سره تړلی شوی کس دی چې د کوم تجارت له وجې د هغه خلکو د کور چولې روانې دي، هغه چولې ودرېدې، نو دغه خلکو احساس کول پکار دی چې دغه افغانستان یا پاکستان خپل منځ کې چې کوم تاوتریخوالی روان دی، دې کې یو داسې ملک له پکار دی چې رامخکې شي، یا که ملک نه رامخکې کېږي نو دغه د افغانستان او د پاکستان چې کوم سیاسي خلک دي هغوی له پکار دی چې راغونډ شي، د دغه جنګ اختتام وکړي. خو دا جنګ اختتام به هله کېږي، مونږ ګورو چې دلته دغه جنګ شروع کېدو نه مخکې هم پاکستان افغانستان ته دغه بار بار دغه غوښتنې ورته کړه، ویلي ورته چې د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف نه استعمالیږي، خو هغې نه باوجود هم
څو ځینو کې موږ وکتل چې د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف استعمال شو، هغې نه باوجود هم ورته پاکستان یو ځل بیا وویل چې دغه خاوره دی نه استعمالېږي. نو هغې نه بعد چې کوم افغانستان او هغې خپله کاروی وکړه، کاروی نه بعد پاکستان چې کوم دی خپل کاروی وکړه. نو دغه په یو بل باندې ګزارونه کول، دغه جنګونه کول، د دغه جنګونو نه هېڅ هم نه جوړېږي. موږ ګورو چې دغه د دوو ملکونو ترمنځ جنګ دا په خلکو کې نفرت هم پیدا کولی، خو په کار دا ده چې دغه جنګ بند شي، د دغه جنګ اختتام وشي. او دغه سره موږ وکتل چې افغانستان اوس بیا یو ځل وایي چې زه به د خپل کسانو بدله اخلم، زه به دا کوم، زه به هغه کوم. نو نه دي په کار چې د دغه بدلې نه پیله خو به زه دا ووایم چې د جنګ د بدلې نه پیله ته دا وکړه چې د خپل چې کوم ستا غیر قانوني افغانیان په لکونه خلک په پاکستان کې ژوند کوي، ته هغې بوځه، دغه جنګ وکړه، هغې له ځینه ورکړه، دغه جنګ وکړه. نو دغه سچویشن چې کوم دی د افغانستان او د پاکستان روان دی. بیا پکې اوس موږ وکتل چې د دوبۍ چې کوم انټرنیشنل رپورټ دی په هغې باندې هم حمله وشوه. نو نه پوهېږو چې په دغه دنیا کې څه روان دي، په دغه ملکونو کې څه روان دي، آخر دغه جنګونو ته او دغه حملو کولو ته ولې خلک مجبوره شي. د دغه هر څه نه چې موږ ګورو نو د خلکو په زړونو کې یو ویره ترخه پرته ده. هر سړی یریږي. مخکې به موږ ویل چې یاره خلک بهر ځي نو بهر محفوظ نه دي. اوس خلک په خپلو کورونو کې هم محفوظ نه دي. د هر ماشوم، د هر بوډا، د هر ځوان په زړه کې یو ویره پرته ده. هر سړی یریږي چې نن به دا کېږي، نن به دا کېږي، نن به دا کېږي. نو دغه ویره ختمول پکار دي. حکومتونو له پکار دی چې د خپل ولس په زړونو باندې رحم وکړي، که هغه د افغانستان دی، که هغه د پاکستان دی، او که هغه د نورو ملکونو دی. نو دغه سچویشن نه راوتل پکار دی. خو د افغانستان تازه ترین صورتحال همدغه دی چې کوم غیر قانوني افغانیان دي نو هغې ته دغه جنګ مشکلات نور هم زیات که، نور هم پیدا که. ځکه چې کله د دوو ملکونو ترمنځ جنګ روان شي نو په هغې کې بیا چې کوم د افغانستان خلک دي په پاکستان کې ژوند کوي، نو لازمي ده چې هغه به پاکستان د خپل ملک نه وباسي. او د دې نه مخکې هم ورته ویلې چې تاسو لاړ شئ، ډیډلاین یې بار بار ورکړي. خو اوس چې چېرته هم غیر قانوني افغانۍ ویني هغه به ګرفتاریږي، دغه خلاف به کاروی کېږي. او دې سره که ما مخکې هم په خپل ولاګ کې دا خبره وکړه، که کوم سړي هم دله کور ورکړي، کوم سړي دله په خپل پټي کې ځای هم ورکړي، یو ټینټ یې هم لګولي، نو د هغه خلاف به هم کاروی کېږي. نو راویښ شئ پښتنو، دغه چې کوم کورونه تاسو ورکړي دي موږ دا نه وایو چې هغې تاسو بې عزته کوي افغانیان، یا تاسو د هغې بې عزتي وکړئ، په بې عزتۍ باندې بار کړي. خو ورته ووایئ چې موږ هم د خپل پاکستان د حکومت نه مجبوره یو، ځکه چې دغه کورونه موږ تاسو نه شو ورکولی. نو که کوم سړی د کرۍ کور یې ورکړي، یا هغه دې ته خوشحاله چې ماله به د میاشتې کرۍ راځي، نو دغه کرۍ به تا ته ډېره زیاته ګرانه پروزي. د دغه کرۍ نه راوځه او دغه کورونه خالي کوي، او دغه خلکو ته په حیا په عزته د دې سره ورته وایي چې بھائی دغه د پاکستان پالیسی ده، دغه د پاکستان خبرې دي. او کله هم خلک د خپل ملک خلاف نه ځي نو د خپل ملک سره ودرېږئ، د پاکستان سره ودرېږئ. دا زموږ نانی ولاګ تر بل ولاګ پورې ماله او زما ټیم له راکړي اجازه. د لوی الله په امان.